کاکا کو تاسو له پتې نو مولانا فضل الرحمن صاحب کنه د مریم بیبي سره ولې کینی پاسې دا خو اسلامي لیډر دی پکار دی چې دی خو نه کیناسي ځکه چې دا خو ښه میسج نه دی کنه چې زنانه ذات ته سړو سره کینی پاسې دا خو خبره دا ده کنه چې د پرټو هم مجبوری وي کنه پرټي چې اتحاد دی نو چې نور څوک نه وي د مسلم لیگ هلته نور کسان وونه هغه مشر وه نور اطلاع به د خلک ډېر کسان د ځوانان به د دې کتو دپاره ترسېدل چې مریم نواز ووینو اوس چې نواز شریف راغی ملک ته اوس ته بیا وویني که دوی غولي د مریم نواز چې داسې پروګرام کوي یا د مولانا سره ناسته وي یا بل چا سره ناسته وي اوس به نه وي ولی چې نواز شریف میدان ته راغی که هغه د مولانا سره خبره کوي نو نواز شریف به یې کوي نو هغه به نه وي انشاءالله نو طارق وزیر دی خو هغه نما خو ختم شو اوس پیدل بابا شو پیدل بابا نو تاسو مولانا صاحب سره ډیره زیاته مینه ده چې تاسو هر جلسې له پیدل ځئ خو مینه خو داسې ده چې د ځان نه تېره ده او لکه زه چې د سره مې مینه نه بیا که زه نه وم پروا نشته یعنې مینه مې دومره ده ولې چې خو وارث الانبیا علما خو وارث الانبیا دي نو د دوی سره موږ مینه په دې لرو او ورسره کینو پسو او منډې پسې وایو چې په ورځ د قیامت د دوی په صف کې اوچت شو ماشاءالله اوس چې دا کومه جلسه په مانکي شریف کې کیږي کنه جی د دې حوالې سره سم پیغام ورکړي دا خو یقیني چې داسې یوه اهمه جلسه ده یعنی پاور شو خو نه ده د ته پاور شو نه وي یعنی دې علاقې کې نورې جلسې به شوي وي تاسو به کتلی وي یعنی د پی ټی آی به شوي د جمعیت هغه به شوي پیپل به شوي نشنل به شوي خو انشاءالله دا پیله جلسه ده د جمعیت او دا او د مانکي شریف د خلک چې کوم دي د دې ذهنونه به بدل کړي داسې جلسه به بیا نه وي لیدلی انشاءالله او تاسو اوس د کوم ځای نه راغلي نن زه خو اصل یم خو د بنو خو دغه چې کومه مري کې چې کومه جلسه وه جی پی او چوک باندې هغه مو وکړه هغې نه راغله پېښور ته پېښور نه بیا چې خبر شو چې دلته در نو بیا مې موړ کړ نو دلته راغلی جی تاسو کومو جلسو ته پیدل تللی لکه زموږ کتونکو ملګرو ته ووایئ پیدل خو زه پېښور دوه جلسې ته تللی یو ختم نبوت جلسه چې وه دویمه پی ټي ایم چې کومه جلسه وه هغې ته پیدل راغلی وم او دریم د تبلیغ اجتماع وه په پنډۍ کې هغې ته پیدل راغلی دا 3 ځله د دې نه پس چې مولانا وي چې دا پیدل مګر ته څوک به دې ووجني که نه نو اوس بیا دا دی چې ملګرو په وساطت سره د پارټۍ په تعاون سره زه چې کوم جلسه وي نو هلته ځان رسوم صرف واحد د کراچۍ جلسه نه پته شوې ده نور ټولو جلسو ته زه تللی او نه مولانا فضل الرحمن صاحب درته ووایي چې پیدل مه ګرځه او دا هغه چې ووه ختم نبوت جلسه چې وه نو هغه بیا مخصوصا ورسره ملاو شو بیا هغه وایي چې څوک به دې وویجني پیدل مه ځه ولې چې ته چې کوم کار کوې دا په زرونو په لکونو خلک دومره کار نشي کوی نو بیا امیر خبره خو به منو بیا ما هغه خبره منلې ده د امیر اطاعت ته چې ونه کړو نو ستا څه کار او بیا خو څه نه شو نو دې په وجه نه اوس په ګاډو کې ځان رسوم یعنی چې وسایل نه وي یعنی ملګري ورسره مدد کوي نو هغه په وساطت سره رسوم اوس د ټولو څومره چې کتونکي ملګري زما ایله څه پیغام ورکوئ د جمعیت هغوی ته خو دا پیغام ورکول ضروري دي چې که دوی چېرته د ملک حالات بدلول غواړي او یقیني په دی شی مسلمان خو مونږ یو خو که د اسلام سره مینه لري نو دو ځل د کتاب باندې مورونه ولګوي اوټونه ده جمعیت ته ورکړي بیا د وګوري دغه چې بند شي نو دا بند عوام ته چې کوم د کتونکي ملګري دی ته څه پیغام ورکوي د جمعیت حوالې یعنی د جمعیت په حوالې سره دا پیغام دوی ته زه ورکوم چې مسلمان خو الحمدلله مونږ ټول یو خو که چېرته دی د ملک د تقدیر بدلول غواړي یعنی اسلام سره مینه وي نو 2 ځله روان الیکشن دی کنه نږدې روان دی نو په دې باندې ټولو ته دا درخواست دی چې په کتاب باندې د مورونه ولګوي چې کله د مولانا سره یعنی پاور وي بیا د دوی بیا وګوري چې حالت بدلیږي او کنه او انشاءالله چې عالمان چېرته هم غلطې خبرې نشي کولی او بل مولانا فضل الرحمن هغه خو ځان وقف کړی دی پلار یې و الله د قبر د نور نه ډکي اوس دا چې کوم دی لګیا د سپینګیری شو خو دغه د مشن دی چې اسلام په دې ملک باندې لکه د ملک چې جوړ شوی دی د لا اله الا الله په نوم باندې یعنی 70-75 سال وشول د اوس سره د اسلام طرف ته چاته رجوع نه ده کړې نه ما اخیستې ده اوس چې د کم کارونه په هغه کېږي دا د دوی د وجې نه لکه
هغه مفتی محمود رحمت الله علیه یعنی د مرزایانو باندې کفر فتوا چې کومه ولګولې وه او دې ځل مولانا فضل الرحمن چې کوم دی هغه چې صحابه البیل چې وو دا دو ګونه دا غټې کارنامې دي او دا مو یقین دی انشاءالله چې دوی دا ټولو خلکو ته د درخواست کوم پیغام ورکوم چې دوی د کتاب ملګرتیا وکړي په کتاب د امورونه ولګوي بیا د ګوري چې د پاکستان تقدیر بدلیږي که